نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمارون طول فجام بندر الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته د سیرت په باب کې بیان شروع کړو ان شاء الله تعالی که الله رب العزت مونږ او تاسو له ژوند را نصیب کو نو دا جواب ان شاء الله هم د سیرت په باب کې خبرې کو دا 131 جمعه به ان شاء الله هم موږ د سیرت په باب کې بیانو ما تاسو ته د نبی صلی الله علیه وسلم د سال دهم د هجری د ربیع الاول د میاشتې بیان شروع کړو په 12 ربیع الاول باندې نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا نه وصال کړو دا هغه متعلق ما تاسو ته بیان شروع دی نبی صلی الله علیه وسلم مبارکہ سخت بیمار دے اخیرنه بیان تاسو ته بیانوم چې یو د نبی صلی الله علیه وسلم د آخري بیان نا ما تاسو ته خبره بیان کړې وي او دا وس ان شاء الله تاسو ته اتبه خبره د نبی صلی الله علیه وسلم د آخري بیان کوم تیر شوی جماعت المبارک په ورځ باندې ما تاسو ته دا وویل نبی صلی الله علیه وسلم لبا وفدنا راتلل او چې کله به و په درالو واپس کېدو به نو نبی صلی الله علیه وسلم به هغې ته تحفې ورکولې ګفټونه به ورکول خالی لاس پې نه واپس کول د یو انسان توفیق وي او دا بل انسان للاړ شي مهمان شي وفد په شکل وي یا عام مهمان توب په شکل وي نو خالی لاس د هغې نه واپس کول دا بهتر دی څه تحفه ګفت ورکول دا سنت عمل دی په دې مې تاسو ته تیر شوی جماعت المبارک په ورځ باندې فواید د دې ذکر کړل چې دا پیدا نن به ان شاء الله د نبی صلی الله علیه وسلم د بیان اخیری اتمه خبره تاسو ته کوم صخره جوړه ده
بیمار دی بیماری کمزورې کړی دی دومره کمزورې شوی و چې کله به مسجد النبوي ته راوستو نو یو صحابي به یو طرف ته شو بل صحابي به بل طرف ته شو او نبی صلی الله علیه وسلم به د صحابو په د اوږو باندې لاسونه راواچول یو صحابي فرمایي وی ما ته وسم دا منظر یاد دی ډېره موده پس وی چې نبی صلی الله علیه وسلم مبارکه چې کله مسجد نبوي ته راوستو نو دا پنج مبارکې وی په دې خپو پسې راښودلې دي خپې مبارکې نه شوې لګولې په ځمکه دومره سخت بیمار دی په منبر باندې ناست دی د نن زمانې دپاره مونږ او تاسو له دا خبره ډېره مشکله ښکاري سخوعید سره بیانوي اخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وی تاسو وباسئ یهود او نصارا د جزیرې د عرب نه پرې نه دی په عربو کې پرې نه دی فواید دا دي دا کچری نن په عربستان کې دا وې څنګه زمونږ د بیت المقدس په لاسو کې اغسته همدغه شانتي مونږ د بیت الله او حرمین دواړه په لاسو کې اغستې وې خدا الله رسول دا په سختۍ باندې وې چې ګوره په جزیره د عربو کې د یهود او نصارا پاتې نشي نو نن چې ما او تا ته حرمینو ته په آزاد زو او عمل د حرمینو کول ته عمل داسې کو په ازادۍ سره نن په بیت المقدس کې مونځ نشته ولې د یهودو په قبضه کې د اذان پکې کېږي ډاکټر شیخ شیر علي شاه صاحب استاد محترم دی الله سره د خور وبخي هغه به وی مونږه فلسطین ته په دوره تلو وی بیت المقدس ته تلو و یو سړی سپین ږیره رالو بیت المقدس یې کولاو کو اوازان یې وکړو او واپس لاړ ووتو بیت المقدس یې تالک وی مونږ پسې ورمنډې کړې چې زه دا به چېرته یو مسلمان وي وی هغه چې کله مونږ راولې وی مونږ ته وی چې زه یهودي یم خو ما ته نن دا ډیپټي راکړله دا زما یو ډیپټي د اذان کول مسلمان نه یم خدا زما یو ډیپټي ده چې جماعت کولا وهله واپس بندول نو نن بیت المقدس د یهودو په قبضه کې دی مسلمانان ته په ازادۍ سره مونږ نشي کولی که چېرې زمونږ حرمین هم د دې په لاس کې وی
نو د دوی د خوښې عمل به کېدو مسلمانانو به په ازادۍ سره عمل نه شو کولی. نو د الله رسول وویل چې اخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. یهود او نصارا به په جزیره د عربو کې نه پرېږدئ. هر مسلمان ته دا خطاب دی. تعلق په د دې سره نه ساتي. د دوستۍ تعلق په د دې سره نه ساتي. د زړه رازونه به دې له نه ورکې. معاملات یو بېل شی دی. بیا د معاملاتو عمل ورسره شته. نبي صلی الله علیه وسلم ورسره په خپله کړی. تاسو به اورېدل چې د شام نه به د یو ځای نه بل ځای نه به قافلې بوتلې تجارت ته کوو. هر هغه عمل چې باغې کې ته مسلمان ته پیدا ورکولی شي نو مسلمان ته به پیدا ورکې. کافر ته به پیدا نه ورکې. او د دې سره یو اهم خبره بله وکړه. خیرې ورته وکړې. نبي صلی الله علیه وسلم مبارکه ورته خیرې وکړې. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدهم. ویلانت د الله په یهودیانو نصاراو باندې چې دوی د خپلو انبیاو قبرونه په عباداتو سنیولي. نبی صلی الله علیه وسلم په لعنت لېږلی او ډېره په سختۍ باندې دا ووې چې لا تتخذوا قبري مثلا یعبدن. ګورې خیال کوئ چې زما قبر تاسو د عبادت په شکل ونه نیسئ. د ما قبر ته سجدې ونه کوئ. اخرنی وخت د نبی صلی الله علیه وسلم مبارکه ډېره په سختۍ باندې دا وایي چې ګورې قبر زما به په عبادت په شکل نه نیسئ. د دې قبرونو دا حساب کتاب دا ګورې د هغه زمانې نه را روان دی. دا خپله باندې دا انسانان د شیطان څنګه د قبرونو طرف ته مایله کړل او د یو د بزرګۍ په شکل کې به شیطان راتو خپله د یو 2 هفتو بیان دی. بیا دا رانه ټیم نیسي. نبی صلی الله علیه وسلم په ټولو انسانانو کې د دنیا د پیدایش د مخلوقاتو نه واخله او تر آخرته پورې څومره مخلوقات د الله دي. په دې ټولو مخلوقاتو کې افضل الله ته محبوب دا نبی صلی الله علیه وسلم مبارک دی. او نبی صلی الله علیه وسلم مبارکه با الله ته په دې خاورو باندې سر لګوو. سجده به الله ته کوله. الله رب العزت قانون داده د اولوهیت د معبودیت
الله رب العزت په خپل جامه کې په خپل صادر کې هیڅوک ځان سره نه شاملوي. عبادت چې کېږي خالص مغز الی الله ته به کوي. څه چې کوي دا الله کوي. په ټولو مخلوقاتو کې افضل مخلوق کې د الله ته محبوب نبی صلی الله علیه وسلم مبارک دی. قبر ته په اسلام کې سجده نشتا، د زیارت نه غسل نشتا، او چې تو سره باس مباحثه کې نو تا ته څه وایي؟ وایي دا د الله محبوب انسان و بېشک موږ ته قابل قدر د الله محبوب دی. نو وایي ځکه دلته دا موږ الله ته وسیله کوو. وسیله جایزه ده، خو د الله په دنیا کې غوره ځمکه دا مساجد د الله دي. چې ته قبر له دادا له بابا له ځې خو مسجد له ولې نه راځې؟ مسجد ته راشه او 2 رکعاته لمونځ وکړه، د رب نه وغواړه. هلته کې بابا وسیله کې، خو د خپل اعمال وسیله کا. دا کوم عمل دی وکړو دا وسیله کا. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت وسیله کا، چې ربه د عمل درنه غواړم او د زړه د اخلاص ته د الله نه وغواړه چې الله درکوي که نه درکوي. مونږ ته رب په قرآن کریم کې ځای په ځای دا ویلي دي چې عبادت به کوئ د یو رب به کوئ. 5مه سپاره کې اخرنی پاو کې الله وایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. هر قسمه بخنه نکم چې یو سړی مسلمان شي او دې د دې نه پس الله سره شریک پیلاوي، بخنه ورته نکم. لا یغفر ان یشرک به، الله رب العزت ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. د ارث بخنه کوم، د شرک بخنه نکوم. شرک عظیم الشان گناه ده، الله پہ ناراض کیږي، الله پہ خفه کیږي. په دنیا کې چې ته قومونه ګورې، څومره قومونه چې ته وګورې ما سوا د مسلمان نه، نو څوک په د یو قبر عبادت کوي، څوک په د بل قبر عبادت کوي. دا هغه الله محبوب خلق چې کوم خلقو الله ته عبادت کړي، او هغه محبوب د الله به د مخلوق د الله ته ویلې چې ګوره د الله عبادت به کوئ، د غیر عبادت به نه کوئ. دا یو خبره کوم، خفه کېږئ په دې الفاظو نه. دا مونږ او تاسو ده چې دا بعضې خبرې ورانې دي، دا د هغه پیرپرستو چې هغه پیر هغه عالم دین نه، هغه پیر چې هغه عالم دین نه، نو هغې ته هسې د عمل خور وکړه چې څوک ورته په دې خپو کې پرېوځي.
او ما بعینه په دې خپل سترګو غتل په یو ځای کې 400 په علاقه باندې تا بوتل مغټه واقعه د خپل ځای سره او یو کس وترالو په خپل کې وته پسې د پرې وته نو زمای د طبيعت به انتها خراب کو دا مجلس نه پاتې ده منم نکو نو چې څومره سجدي دی او هر تعظیم دی دا د الله دی نو نبی صلی الله علیه وسلم نه په دنیا کې الله ته محبوب انسان نبی صلی الله علیه وسلم دی او ډېر په سختۍ باندې دا ویلي دي چې ګوره زما قبر په د عبادت په شکل نه نیسئ یو حضرت عائشہ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی کچری زده دی خبری ویر زمان نوے چې نبی صلی الله علیه وسلم قبر به خلق په عبادت او په سجدو ونسی وای ما به نبی صلی الله علیه وسلم قبر ښکارا کړو ځکه دا په حضرت عائشہ امهات المؤمنین رضی الله تعالی عنها په کمره کې دفن دی خو زه د دې خبرې ویره کوم چې دا خلک په دغه قبر ته سجدې شروع کړي نو یې ځکه نه ښکاره کوم او بل یو نهم نمبر خبره دا وکړه حلال او حرام ویسه چې تاسو ته ما د حرام متعلق ویلي دي چې دا شی حرام دی او سمې چې تاسو ته د حلال متعلق ویلي دي چې دا شی حلال دی نو دا ما د خپل ځان نه دی ویلي دا ټول الله تاسو ته ویلي دي زما په خوله باندې کم شی چې حرام کړی دی نو الله حرام کړی او کم شی چې حلال کړی دی نو الله حلال کړی ما په دې کې د ځان نه یو خبره نشتا لسمه خبره یې دا وکړه چې په ما باندې د احچا احسان نشتا چا چې ما سره احسان کړی د هغې بدل ما په دنیا کې ورګرځولی خو یو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هغې احسان زما په غاړه پروت دی او د دې بدله به الله رب العزت په آخرت کې ابو بکر له ورکوي نبی صلی الله علیه وسلم که کافرانو یو احسان کړی نبی صلی الله علیه وسلم ولې په دنیا کې بدل ورګرځولی که مسلمانانو کړی نبی صلی الله علیه وسلم ولې احسانات ورګرځولی خو یو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ځکه دا د نبی صلی الله علیه وسلم محبوب دوستو او ویل خلیل لفظ وی کچره د الله نه ما سوا د بلچا سره د دوستۍ د خلیلواله د لفظ وی ځکه ابراهیم علیه السلام ته الله خپل خلیل الله ویلی دی خلیل الله دوست د الله نو وی ما با
ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دوستۍ باندې په خلیل لفظ نیولی و. نو ذهن کې یوه خبره یاد ساتئ، څومره د دین حامی و او دین ته پیسه ورکړې ده ابتداءً دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه، هم جانی هم مالی دا الله د دین نظام قربان کړي هر وخت. دولسمه خبره دا وکړه، وی کچری الله رب العزت یو بنده له اختیار ورکی چې آخرت غوره کې او که دنیا غوره کې، نو هغه بنده به آخرت غوره کې. و یو بندله الله اختیار ورکړی دی چې آخرت غوره کړي او که دنیا غوره کړي. الفاظ داسې دي، نو هغه بنده آخرت غوره کړ. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پوښ پجړاش صحابه چک چاپیره ناشتي، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم ورته ډېره موده پس راوتی دی، خوشحاله دي نبی صلی الله علیه وسلم ته ګوري او ابو بکر جاړي. نو تپوس ته چا وکړ، وی ولې جاړې؟ وی دا جاړم په دې چې محمد رسول الله رانه روان دی، بندې ځان ته اشاره ده. نبی صلی الله علیه وسلم ته چا وی یا رسول الله مبارک؟ ابو بکر خدا ته وی او صحیح وی. دنیا ته الله مونږ په شکل یو امتحان را لېږلیو، او اصل مقام زمونږ آخرت ته، د همیشواله زندګۍ د ژوند زمونږ آخرت ته. د هغې دپاره د عمل تیاریم ضرورت دی. ذهن کې یوه خبره یاد ساتئ چې دا دنیا الله رب العزت خپل مخلوق له یو بنده له بغیر د اسباب هم ورکوي، بغیر د کسب نه هم ورکوي. خو آخرت دا بنده دا جنت بغیر د عمل نشي میلاویدی، ځکه الله ورته ویلي دي چې بنده دا بکې دا بکې دا بکې، الله به راضي کې. کوم احکامات چې الله فرض کړي دي په هغې به عمل کې جاري کې به. دنیا کې به تاسو ګټلې بې انتها، پلانکي ته خزانه میلاو شي، یو دم باچا شي، مالدار شي، بغیر د اسباب هغه الله قسمت یې کولاو شي. خو آخرت دې ته جنت به تا ته میلاویږي په عمل باندې. دغه دوران کې نبی صلی الله علیه وسلم سخت ناجوړه دی. یو دو کسانو د نبوت په دغه وخت کې دعوه کړې وه،
یو مسیلمة الکذاب او یو اسود انس د دو کسانو دعوه کړې وه نو اسود انسی پسې نبی صلی الله علیه وسلم فیروز دهلوی لېږلی و چې لاړ شه جنګ ورسره وکړه اسود انسی ختم کا په دغه حالت بیماری کې قافلې ورسره لېږلې وه او مسیلمة الکذاب ته اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه لېږلی و اسامه بن زید چې سره د مدینې نه لږ بار شو نو صحابه ټول لشکر را جمع وای د نبی صلی الله علیه وسلم علامات داسې ښکاري د دنیا نه د رخصتېدو والده او د ده نه رانه آخري پاتې نشي صبر وکړه لږ ورځې ایساریږو مدینې ته واپس کېږو نه د مدینې نه بار دلته پړاو واچو زونه او فیروز دهلوی دا تلو سره د خپل قافلې لشکر نبی صلی الله علیه وسلم په منبر باندې ناستو وقد قتل اسود انس فقد فاز فیروز دهلوی و فیروز دهلوی الله کامیاب او قتل شو اسود انسی دا الفاظ ویل خو چاته صحابه پوه نش کله چې نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رخصت او دیو قافله را واپس شوه نو فیروز دهلوی لګېدلی اسود انسی قتل کړو به ورسته صحابه ته پته ولګ نبی صلی الله علیه وسلم معجزه ولورته وت الله ښکاره کړل او دا نور خبرې به ان شاء الله ټیم نشته آینده جمعه کې ویم الله رب العزت موږ تاسو ټول مسلمانانو لا د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت اتباع زندگی را نصیب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین